اوریدونکو کتونکو تاسو ګورئ ملک امان الله کاکړ صاحب چې دوی همیشه دلته ناست دي که سهار وي که ماښام وي د محمد مصور سي نن 12 د غوا سوی دی دی به حیثیت قبایلي رهنما به حیثیت د پارټۍ رهنما د خپل هره منډه هر هغه کړې ده اوس ملک صاحب تر ټولو مخ ستا شکریه ادا کوو بیا دا راته وایه نن 12 ورځ دی تاسو نه ستړي کېدونکي خلک یې هره ورځ راځئ ملاقات مو وزیر اعلی سره وکړئ څه رزلټ راووتی یو څه پیشرفت شوی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه ظاهره خبره ده ستاسو سوشل میډیا موږ شکریه ادا کوو د نن 12 ده لکه څومره چې موږ ستړي یا موږ دا سټرګل روان کړی دي تیم سات په هغه کې خپل همت راسره کړی دي او راسره روان یاست بله خبر دا ده د مصور خان په حواله چې د مصور خان په حواله کوم پروګرس فلحال خو موږ مایوس یو که چیرې مایوس نه وای موږ هم دا احساس راسره شته چې خلکو ته دا تکلیف دی چې یا موږ پرون کوم روډونه بند شوي دي یا زموږ سکولونه چټۍ شوي دي یا زموږ وکلا برادري د عدالتو بایکاټونه کړي دي یا زموږ انجمن تاجران شټر ډاون کړي دي یا تر دې مخکې چې کوم روډونه بند شوي دي ظاهره خبره ده برته زموږ هوام په تکلیف وي دا احساس موږ سره مسته خو مجبوراً د هر قدم چې دا پر عوام باندې کوم مشکلات تېرو یا پر ځان کوم مشکلات تېرو دا د مجبوري ته تاسو وګورئ دلته زموږ په دې صوبه کې نور ډېر کوچنیان هم ورک شوي دي چې تر اوسه پورې د هغه مور پلار اوښکې تر اوسه هغه نه دي وچې شوي موږ سره مزید دا دی نور هسې خو مصور خان یا موږ بختور خلک یو یا دی بختور سړی دی چې نن د مصور خان پر هغوا باندې تمام سیاسي پارټیان تمام انجمن تاجران او تمام وکلا برادری چمبر اف کامرس یعنی د هر فکر خلک د هر ژبې خلک د هر قوم خلک نن موږ سره په دې درنه کې شامل دي او تاسې اورئ چې هر سړی د دې شي غندنه کوي او موږ مختم ګورو دا تکلیف موږ ته ګوري موږ که نن دلته ناست پر سرینا چوک باندې خو برتم شعار دی زموږ حالات د صوبې هغه ځای ته روان دي چې شاید کېدلی سي چې بیا به موږ پر یو دشت بیا هم پر روډ یو ځای ناست یو دغه احتجاج به کوو د هغه به دغه کوو ولې زموږ حالات ډېر چپه روان دي نو چې تر اوسه پورې د مصور خان نن 12 ورځ ده زموږ تمام ادارې تمام فورسز تمام پولیس په دې کې تر اوسه پورې ناکامه دي نو ظاهره خبره ده پوه شولې چې زموږ مجبوراً موږ به دا خامخا دا قدم اخلو که دا کوم چې ناست پک صاحب به حیثیت یو قبایلي رهنما به حیثیت یو سیاسي رهنما ستا څه تجربه دی که دا تر محمد مصور غوندې خلک غلا کېږي اغوا کېږي حکومت سرکار یې نشي پیدا کولی آخري به د ده خپای څه شي انجام به څه شي قبایلیانو ته څه پکار دی سیاسیانو ته څه پکار دی ګوره زموږ په دې ملک کې ایم اداره ستا سپریم کورټ دی های کورټ دی هغه باید ستا بیوروکراسي ده د هغه باید ستا اسټبلیشمنټ دی نو نن که د مصور خان وګورې تر وزیر اعظم تر صدر تر سپریم کورټ تر های کورټ تر هر بالا مقام پورې دا غږ د احتجاج په دغه ورسېدی مګر تر اوسه پورې موږ ته هغه رزلټ نه دی پیدا شوی نه هغه رزلټ میلاو شوی دی چې زموږ کوم مطالبه ده دویمه خبر دا ده چې زموږ دپاره یووالی پکار دی لکه نن چې تمام سیاسي پارټیانې پرون به خلک ویل چې بلوڅ پښتون نه سره یو کېږي بیا به خلکو عوام به دا ویل چې پارټیانې سره جلا جلا نه سره یو کېږي قومونه نه سره یو کېږي نن خو الحمدلله پوه شولې تاسې پر دې سټیج باندې وینئ چې دلته هره سیاسي پارټۍ هغه که د بلوچ خواته که د پښتنو خواته تمام قوم پرسته مذهب پرسته که دلته سیټلر دي که دلته هزارګان دي دا ټوټل په دې کې وجود لري نو دغه شی زما خپل ذاتي طور دا خواهش هم دي او کوو به هم خامخا چې موږ دغه یونټي نوره مضبوطه کړو موږ ته حالات ډېره روان دي موږ که یونټي نه وکړله
شاید موږ به د ډېرو غټو مسلو مسایلو سره مخامخ شو. صاحب احتجاج یو خبره تاسو وکړه چې کوم د اکشن کمیټې او پرلط کمیټې او دوی سیتلي وزیر اعلی سره ملاقات وکړي د محمد مصور خاندان والاو بیا دلته اعلان وشو له سټیج چې د دوی کورنۍ به هم هغه وکړي صلاح موږ به هم سبا میټینګ وکړو یعنی یو ځای ته رسېدن دوی دا تر یو موړ راځي. اصل خبره دا ده چې تاسو معلومه ده دا انویسټیګیشن دی سیستم دی ډېرې خبرې هم نس کولی د سرکار پټې دي چې هغه سار دا زموږ کوم مقصد دی یا چې کوم مقصد رسېدو پورې هغه ته نقصانونه رسوي نو بیا په دې کې موږ کمیټې دا وزیر اعلی صاحب ته مو ویلي دي که د هر چا په ځای چې موږ د دې خپل اکا او پلار د دې با اختیاره دي که څوک یې کړی ګایوي بیا دغه طرح های کورټ دوی کټ چمبر ته بوتلل بیا دغه طرح رایي وزیر اعلی بوتلې کړ اجمله کې کښېنوئ د هغه باید موږ سره وغږېدلو چې اوس ناوخته دی سبا به پر 1 بجې پر دې باندې میټینګ کوو چې کوم وزیر اعلی سره خبر شوی دی چې کوم های کورټ کې کوم شی شوی دی یا نور څه مذاکرات شوي دي تاسو په خپل کور کې په خپل خاندان کې مشوره وکړئ موږ به هر سړی د خپلې پارټۍ سره مشوره وکړو بیا به دا په ګډه پر 1 بجې سره راسو په چمبر اف کامرس کې زموږ نن میټینګ دی نو ان شاء الله تعالی پر دې باندې به موږ فیصلې کوو چې مخته څه کول پکار دي. ملک صاحب فلحال به موږ دعا کوو چې خدای پاک محمد مصور بازیاب کړي سلامت بازیاب کړي نور خو نو ټولو پاټیانو مشرانو همت وکړي همت چې نه دی سوی فلحال سرکار لخوا نه دی سوی په دې کې شک نشته یکړ زه خو دا که د مصور خان ما تا ته شروع کړم ویل چې ډېرې زموږ مندې خویندې ورونه چې پلرونه اوس هم په ژړا دي چې د هغو کوچنیان تر اوسه پورې نامعلومه دي ورک دي دا نه دي معلوم چې اغواکار وړي دي چا وړي دي خو الله تعالی دې د هر چا مشکل اسانه کړي هر چا ته دې خدای د خپل بچی او کور ته راورسي دغه طرح لکه مصور خان دې خدای خپل کور ته راورسي ان شاء الله نو شتګل دی روان پر مخ ان شاء الله بیا علاوه ډېره مننه ملک صاحب کوره